السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. كما محترم راغلو درنو ملمنو ستاسو زدیر مشکور ما تاسو من تخبل اولاد او دا به وو چې د زړه وخه من ته حواله کړی وي او نن من تاسو هغه امانت تاسو ته واپس کوو. تاسو په موږ باندې اعتماد مدارس الحمدلله ډیر نور دې مالدار چې ډیر نو دا یو امانت وو. هغه امانت موږ تاسو ته واپس کوو. لیکن د دې ټولو مجالس او د تقاریر او خلاصه دا ده چې دغه امانت تاسو نه ضایع نشي. کورونو کې عام طور چې د غفلت ماحولي هغه عالم په کورونو کې ایښي دي. نو که ته شل واده چې د قاریږي ګورېږي خو تا خو هله په کور کې ایښي ده. ټي وي دې راوړی دی، ټچ والا موبایل دې راوړی دی. نو که ته شل واده ګورېږي خو دا علي دا باعث ګرځي د دغه اولاد د تباہی. او دا د انګريز سازش ده. مسلمان چې دی په سشي کې اخته کا چې دی د خپل مقصد نه چې واړي کله ولا ډانګې پرس کې ورته زو دا ډانګې لوړ ولکونه خلک یې مونږونه قضا شي او داخلك پدې کې لګي او ټچ ولا موبایل خدا سنیما ده. سنیما په دې کې پرته دراواله ګرځا ټول د شریعت د خلاف دی. وجنا علماء دې ون فتوا ورکړه په هغه ډرامه باندې چې په هغه کې لوی خلک مولويستي اهل علم شپږ ورځې لګي هغه ډرامه باندې فتوا ورکړه ارزغل د دې کتل ناروا دي. پټوان تصویران دي د جنکو تصویران دي. ته دا کومه د ډرامو کته جوړاله توبه دې وستا چې نن نوستو به زما د ژوندۍ هر ادا هغه د الله د منشي مطابق وي او د ژوندۍ هر لمحه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شریعت موافق وي. کله دا خو موږ به ځارونه غیبت نه قلار نشوي، سیګریټ نه قلار نشوي، دروغ نه قلار نشوي، دا مونږ په خپل وخت نشتی. زکات
او عشر داغه نام و نشان نشتی اتلګي ډرامې ګوري چې دا په دې بلاتي چې خپل ځان له عبادت هم ګڼي کنه تباہی اسباب دادي چې ګناه چې د عبادت ګڼي باغی دلایل ورکړي زما یو ساده خبره وره ساده کله ټول دنیا څومره چې زموږ سره وسایل راشي څومره وسایل لیکن زموږ خپل ژوندۍ د شریعت مطهره نه خلاف وا زموږ په ژوند کې د الله اوامر نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق زموږ ژوند نو او زموږ ژوند په ګناهونو کې تیرېدو نو د تمام وسایلو باوجود به موږ چې په دنیا کې پریشانی ذلیل به یو رسوا به یو او یو مسله به زموږ نه حل کېږي زموږ دپاره په آسان علاج و ځان بدل کړه ځان الله ته حواله کړه د خپل زړه دا لوښی خالص الله ته چې دی خالقه چې په دې زړه کې به یو الله چې دی هغه ځایږي دا د بل چا ځای نشته په دې کې ځکه کتابونه دې ته ویلي عرش الله د الله کور دی دا زړه دی الله ته خالقه او بدن دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شریعت ته ورکړه ته ګوره مسلې دې حل کېږي که نه حل کېږي پریشاني دې ختمېږي که نه زه دې تمامو طالباتو ته د دې هر وخت دا مذاکره کوم معامله به جوړېږي ستاسو د عمل نه یو بزرګ لیکلی دي که ته 80,000 کتابونه ووایې دا دې اهل علمو ته ویلي 80,000 کتابونه که چېرته ته ووایې او په تا کې 3 خبرې نه وي نو تا هېڅ نه وي د دنیا سره به محبت نه کوي ولې چې دا د مؤمن کور نه دی موږ مړه شو دنیا پسې مړه شو که د بیت الله هغه توفیق الله راکړي نو په ملتزم کې او چې په کوم ځای کې د دعاګانو د قبلېدو چې دی وخي هلته کې به هم دا ذلیله شی غواړو ایمان نه غواړو عمل نه غواړو علم نه غواړو د الله قرب نه غواړو د الله معرفت نه غواړو دنیا غواړو لکه ټوله دنیا ستا سره شوه خدای به چې هغه چې کوم دي په مقدر کړي باقي د ځان له تاوان جوړ کړو د حساب دپاره هېڅ مه غواړه تا شی به تا ته میلاویږي د دې وجې نه یو چې دی بزرگ وایي اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے شرط یہ ہے کہ دل اللہ کے غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو ساپا گیڑ کے حرام پراتلی ہو پا دروغو پا دوکو پا شوکو اور ساپا کے عشر نم نشتی زکاة پا کے نم نشتی من چی دے اگر قضا کے استاد اگر رزق چی دے ہم غول خوراک دی خیلی زکا ہو گوری کنا دا پرو دنیا چی دے انکم را روان دے کنا پرو دنیا خلق امریکه ته ووتو انګلند ته ووتو دوبۍ ته ووتو جازونو ته ووتو کم جیداد چې د هغه نه دوچن سیچن شو لیکن هر شی یې څه نشته ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا کیش عذاب بدای معیشت به تنګ شي هر شی پریشان دے وجینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ داغو دیشی سلسلی علم نو چه دالی پلان میم نشوروکا و الناس تزاو دا چه دے بخاری دے و دا چه ترمیزی دے و دا چه دے مسلم دے و دا ابو داود دے و دا مشکات دے و دا کتابونا پا صحابونا منقول ندی دا صحابو بسو
د صحابو کمال داو چې کم آیت به واورید د هغه آیت شان نزول او په هغه آیت کې منشأ خداوندی منشأ نبوي چې بسوا هغه به چې زده کړه عمل کې به راوسته بیا به دویم آیت ته چې دی ورغی نو وایي چې سورة بقره د قرآن د اولنۍ سورت مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ 8 سال کی زده کړی دی 8 سال کی اکثر طالبات زم ځان لږ د صدا سود بود دغه خبره وایي که نه د تاریخ نه ځان خبروي د صحابو د احوال نه ځان خبروي زمونږ هدف چې دی هغه ډېر لوی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امة بعدکم زه اخري پیغمبر یم بل پیغمبر زمانه رسو نشتی او تاسو اخري امت یې بل امت تاسو نه رسو نشتی لهذا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمام ژوند تمام علوم تمام فنون مشرق ته ورسي مغرب ته ورسي شمال ته ورسي جنوب ته ورسي دا زمونږ کې د هر مسلمان کاغه نارینه دي که زنانه دي د هغو په ذمه باندې دي چې بل پیغمبر به نه راځي مشرق مغرب شمال جنوب ته به زه ځم د دې لپاره به مال لګوم جان به لګوم وخت به لګوم او خپل عزت به چې دی په دې خاورو کې میلاوهم لیکن دا پوینټ او دا نقطه په دې کې به هېڅ قسم کسر نه راولم لیکن الله دې موږ ټول معاف کړي ډوډۍ پسې پریشان یو ډوډۍ چکې کې ډوډۍ غړ ډوډۍ ځکه حدیث کې راځي جنت په 2 قدمو کې دی یو قدم په نفس کې ده بل قدم جنت کې ده او بل حدیث کې وایي که دا انسان غریب څومره چې دی د فقر نه یریږي او د غربت نه یریږي که دومره دی د جهنم نه یریږي سیده به جنت یو زمونږ دماغ او زمونږ زړه دا د الله نه غیر دا اخیستی شوی ولاړ یو په مانده کوم ولاړ یو څوک د دنیا بیت الله ته لاړ شو اوله دعا د دنیا زمونږ یو مشر وی چې کله موږ دعا غواړو که نه الله موږ چې موږ له ایمان راکړي موږ له عمل راکړي موږ له اخلاق راکړي زموږ سره د قبر د قیامت غم پیدا کړي وایي د امین شرور راځي وایي امین 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 او چې کله پکې موږ دا دعا وکړو الله موږ له ډېر مال د حلالو راکړي وایي امین دې دعا باندې ډېر خوشحاله شو په دې ډېر خوشحالي زړه چې دی هغه غستی شو دی د الله غیر پې قبضه کړې ده خو چې ګېډې د شیشې لاړ شي ګېډې د شیشې لاړ شو غټه توره وشوه سهار چای وڅښی شو او غرمه ډوډۍ وخوړی شوه او شپه ډوډۍ وخوړی شو غټه کار وشو غټه توره وشوه خوشحاله شو نن کار وشو ځکه یو عالم به وي د ګناهونو په وجه به د دې امت شکلونه نه بدلېږي د ګناهونو په وجه به د دې امت عقلونه چې مسخ کېږي عقل یې مسخ شي اکثر طالبات خبر از حکم اخوات اس پتہ نہیں ماته مای امام بخاری رحمه الله پلار سنو نشت کم دې پیدا شي پتہ وته نه کله وفات شي دا غسو استادان امام ابو حنیفه رحمه الله پسند 80 ہجری کی چیزیں پیدا شوے دے او پسند 150 ہجری کی وفات شوے دے سو کالا شو ما سا لگوک کے دے چیزیں تاک متوجہ کم سو شو او یا کالا امام ابو حنیفہ او یا کالا پا عمر کی چیزیں دے وفات شوے دے دا یا کالو زمان سڑے چیزیں انگا بنگا بانے نکوی خبر مز والا نو بعض عالمان وایي چې په کومه شپه او بعض وایي نه چې په کومه میاشت چې په کومه شپه باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات شو په دغه شپه امام شافعي رحمه الله پیدا شو
دیسه شو د امام شافعي رحمه الله دا چونکه د امام مالک رحمه الله نم چې د موت امام مالک د ازبر یادو ازبر امام مالک رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه 15 کاله چې کشف دا ورغیو اساتذین چې دی هغه یو ځای ملاوي د پیدا شوی دی پسند 95 هجری کې 80 او 95 کې څو فرق شو 15 لیکن عمر ډیرو وفات شوی دی په 199 هجری کې نو څو کال شو 104 سال د امام مالک رحمه الله عمرو د دې وجنا امام شافعي رحمه الله د امام مالک سره پوره وخت تیر کړی دی دا غنی نور اسباب سره موتا دوی ازبر یاد او ازبر حتی چې امام مالک رحمه الله امام شافعي ته ورکه دته وی دا طالبان ته داوره ته داوره تا ته باور او امام شافعي رحمه الله بیا وفات شوی دی په 204 هجری کې نو د عمر څو شو 150 کې پیدا شوی په 204 کې وفات شوی 54 سال نوجوان 54 سال په عمر کې امام شافعي رحمه الله وفات شوی امام احمد بن حنبل رحمه الله په 164 سال کې وفات پیدا شوی دی او وفات شوی په 241 سال کې عمر څو شو 241 ماینس 141 څو شو 164 241 ماینس 164 77 سال د عمر امام مسلم رحمه الله د په 55 سال کې وفات شوی نمونه څنګه عمر ته وو امام ترمذی رحمه الله 70 سال کې وفات شوی امام ابو داود چوکیدی پیدا کېدو دیو باندې 4 سال 5 سال 2 سال دومره فرق دی او امام ابو داود رحمه الله په 73 سال کې وفات شوی امام ابن ماجه په 115 سال کې وفات شوی اسم شوق نشته دا نوم مورو او چې دې کتاب مولولو او پوره ځان چې ستړی کو لیکن لازم موږ لګېدل د الله د غیر سره داغه تمام شجره نسب موږ ته یادې او د دغه لوی اکابرو داغه شجره نسب موږ ته ذکر نه یاد کارو سره نشته کنه د دیوبند د اکابر جن څو حیران پاتې شي اسی دې په درخواست کوم چې د دې ټول مجالسو مقصد سره چې زمونږ د ازله چې خالی شي د ازله پاک شي او زمونږ بدن د یهودو د نصاراو د ملحدینو د مشرکینو او د آبا او د اجداد د تمام رسمونو نه پاک شي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بهترین د زندگی د تیرولو اسوه حسنه چې دا شاعره هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس ژوند دی داغه سنت مبارکه دي داغه مبارک چې د اعمال دي د الله په نوم مې قسمي کله عملونه په مکه راغلو تاسو وګورئ دا دنیا به مسخر شي مسخر اول دنیا دې شي چې کوم الله تعالی په ایمان باندې او تعالی په عمل باندې جنت درکړي نو دنیا چې شي منځ کې اشیاء اهل علم په دې کې ناشته مجلس کې ما دې زمونږ د ختم بخاری ختم شوی زمونږ په ختم کې چون کې من دعوت نه چلو خلکو ته نه وایي صرف طالبات چې کوم فارغ
او د هغه طالباتو سره به زنانه اوو کسانو نه به زیاتې نه راځي او نارینه 2 3 نه پکې ډوډۍ دا ټول زور دی طالباتو لږي او دې طالبانو لږي. نو مفتی سرداری سے دامت برکاتهم العالیہ ختم شوه پا ختم کسو کو یواز زوما مفتی سے بو یو ڈرائیورو او یو سره باچاجی سے کسو کی پیجن آگو دا استازانو پاورز دو اچانک ٹیلیفونو کو کمزے مائی جی کوری من راوین تراوانی یو 15-20 بلکہ میاشی کشو بیدر آگو آپ دې ګڼو ګڼو خپه کېږي ختم پکار دی که نه ختم ورته وکړه زمونږ ختم شوی دا خو چونکې دا طالبان زوروري دي که نه چې په مخه وایي ابوجي ته ووایه چې زمونږ سره فرستان وایي چې موږ به ملاقات وشي او بل به موږ به سره واورو او دا زنان هم خوشحالېږي اصل زمونږ مجلس هغه لپاسې چادرپوشي نظمونه یي بیا موږ پروس کال یې لږ د دې اهتمام وکړو خو موږ ورته وایي ګڼې به نه راغونډوئ بیا دې ملګرو په مشوره کوي چې مناسب ده لږې خبرې به مو شي او ملاقات به مو شي موږ به مو پېژنو چې دا پلان کې څوک دی ځکه چې زه اکثر دلته ښکارېږم مو به اکثر هغه سره په سپیکر کې ورته ووایم زه ما ته ښکارېږي تاسو په دې کور کې زیاتي یئ ما ته ذکر په داخلي یا شړلي یئ چې ستاسو په پلانونو کې خو ضرور به زه پېژنم نو 15-20 کسان به زه په مشکله پېژنم باقي دا د 1000 نه زیات تعداد زه د چا او ما هغه به پېژنم چې یا قریبي عالمي یا چې د تبلیغي جو هغه پکې یو جواب راکړو ما چې دې ګوره پړ شو سوي وی ابوجي زمونږ د پلارانو په تاسو باندې اعتماد دی خو الحمدلله دې وجې زمونږ دا مجلس چې دی موږ د دې بیان دپاره نه و کړی موږ چې صرف ستاسو سره ملاقات وشي او ستاسو موږ هغه شکریه ادا کړو نو خبره مې د دې زړه د پاکۍ کوله دا مولیان ناست دي مخامخ چې خبره تصوف ته خو نه قبیله ابراهیم ابن آدم رحمه الله د بادشاه او د قصه ده چې دا د بادشاهي پرېښودو د الله په تلاش کې چې دی بیا لاړو دومره حد ته ورسېد دومره چې یو ځای کې ناست دی که نه دا ټول نوکران او وزیران راغلو حضرت دا تاسو په دا کپړو ته دې ګوره او دې پیزار ته دې ګوره تخت یې پرېښوه دا په دې ځمکه کې ناست او په دې دریاب په غاړه او نه ډوډۍ شته و دې کپړو ته دې ګوره سیرې ویرې جاغه چې دا تقریر هغه شروع کړو جاغه ولکه ستنې واچوله د سمندر ته بیا دې مهو ته یې زما ستن راوړئ دوه دې شی کوي جو ټولو مهو د سرو زرو ستنې په خوله کې نیولې هر مه راځي ستن راوړي ماشان دې سړی و چې ما غونډولې وې څو ستن دی که نه موږ پیسو پسې مړه شو هغې نه لرکه دا نه ده دا نه ده لرکه دا لرکه لرشه ټول مهي راځي او خوله دې اوږدوي په آخر کې چې یو مهی د دغه زنګ ستنې راغستې ده چې راوړې وې دقه زما ستن ده هغې راغسته بیا هغې خپلو نوکران چې پخوا وزیران وی دا بادشاهي ښه ده که ستاسو بادشاهي ښه ده وی جی بس 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 تا په بله دنیا کې موږ په دې دنیا کې نو دی بیا په یو ځای کې په یو جومات کې یو علاقې ته لاړو یو طالب ورسره و وږی شو پیسې څه وسپی وږی کېږي څه ورسره نو پیسې نه وي خپل یو ښځې دې طالب له ورکړو وی دا با امانتن دا ګاڼه جایز ده چې یو شی امانت ته کېښو قیمتي دی او د چا نه قرض راوالي چې هلکه دا شی دی دا زما سره په دې وخت کې څه نشتي ستا دا قرض به زه په پلان درکړم او دا ځان سره امانتي کېږه دا چې کوم کېښو دې ته رهن وي دا به اجتماع علینا امانت شی دی ستا پیسې راوړي هغه له ورکړه او دا چې ویې دومره به راکې دومره به راکې لکه په بینکونو کې سیوینګ اکاونټ ټول حرام دي ښه چېرته خوشحاله نه شي چې په بینک کې دې پیسې دي او روان یې او دنګ چت کېږي او جوراش او کشکش غول خوراک کې ښه دي سیوینګ اکاونټ
موږ خو د پیسو دپاره خو داسې لارې چارې ښودل شوي دي داسې لارې چارې تپوس نه خو چې ما ته سرداري مفتی صاحب دامت برکات و ملعالیه هغه وی دې خلک لیوني دي دا الله په نوم مې دې قسم وي خندل وی که ثابت پاکستان سره درکوي به که نه په زور وی داسې کرکه به ته وکړم نو پاکستان ته د غور نه کرکه کوي وی دا لیوني دي د الله د تعلق نشا هغه په ټولو نشو باندې حاوي ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو د اتباع نشا په ټولو نشو باندې حاوي ده دا به تاسو اسې کوزري به ته ښکاري کوزري خلک به ته پاګلان ښکاري پاګل نو هغه ابراهیم ابن اعظم رحمه الله طالب لا یو شیز ورکو دا به کېدی څه لږه ډېر ډوډۍ کوشي څنګه چې دا طالب راووتو یو سوار راغی په اوښ له پاسه سوار دی او لوی بار دی لوی بار او دې طالب له مخې راغی وی چا وی چې دلته کې هغه ابراهیم ابن اعظم عملاً چې دی هغه دا ځای دی چې خلکو ویل زه پسې راغلی یم چې شته هغه ورته وی او په دغه کې دی جومات کې شته وی دا څه دي وی دا د هغه چې دی والد صاحب چې کله میراث تقسیم کو نو دا د سرو زرو دینارونه پوره د اوښ په بار دا د هغه پیسې کې دي دا اوښ هم د هغه دی او زه هم د هغه غلام یم چې دا ورته حواله کړم طالب زموږ په شان ډېر خوشحاله شو چې حضرت باندې به زه راوکړم ماله به دې څه راکړي او حضرت به مزید چې خوشحاله به شي او واقعي د خوشحالۍ خبره وه چې یو بار د اوښ د سرو زرو سکې د سکو پنډ چې دی که نه یو ملګري دې مجلس کې ګناسي یوه سکه داسې اوس هم په دې وخت کې شته په دینارو کې یوه سکه د قدیم زمانې که په خپل حالت کې راغله په دې زمانه کې د هغې قیمت هغه وی دی د نن نه ما ته ویلی و 10-12 سال مخکې وی د هغې قیمت چې دی دغه 7 کروڑ روپۍ 7 کروڑ بیا چې زه اریان شم که نه 7 کروڑ وی داسې سکې شته چې اربونه پکې مې په اربونو طالب راغی جی کار د ډوډۍ وشو او داسې چې واقع وه سړی راغی بار راغی د سرو زرو خبره باندې پوه شوې وی دا بار تا راوړه یا چې دا ستاسو والد صاحب په تعلقه کې ستا حصه ده زه هم ستا یم دا هم ستا دی د اوښ هم ستا دی بار هم ستا شو اوښ هم ستا شو ته زما یې ته هم ازاد شې ځه ستا شو هلته ستا شو دا دې وړې خبرې نه دي ګوره او ګوټ ته لاړ که نه ډوډۍ پرېښوه مانځه باندې ورته نه پرې وکړه نه په وروستو دعا غواړي زړغونی شو وی الله ما تا ته دا ویلي وو چې ما له دومره شی راکړه ما خو ویلو چې ما له یو نړۍ ډوډۍ راکړه چې دا لږ غونده کې دا ګېډه مې پرې لږ برابر شي چې ستا عبادت ته وزګار شم تا خو ما له دومره شی راکړه چې دا خو زه ما غرقې ستا په نوم مې دې قسمي که آینده دپاره د لوږې مړ کېدم تا ته هم درېږم تا ته ته خو سړی دومره شی ورکوې چې سړی ورکوې دې ته وایي تعلق مع الله دې طالباتو دائم که چېرته تاسو د دې کتابونو په ذریعه الله ونه پېژن نو هغه بل کوم کوم ځای چې هغه الله وپېژني او الله پېژنګر څه دا نه دي د الله د پېژنګرلو دا علامت ده ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا بس دی الله وپېژن چې الله او دغه پیغمبر چې سوی دا کوا دا کوا دا کوا بس باغې منګولې کله کې ولګوا او چې د کم نه منع کوي دا غینه منع شه دا د شي تعویذ دی دا د شي وظیفه ده او په دې کې هغه قوت ده چې دا اټم بم کې دومره قوت نشته کم قوت چې بده کې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نو که د کتاب سره سړی غیبت کوي بد نظري کوي او ټي وي ته ناست وي مونځ نه کوي د کتاب
نورم چې د وبال باعث وګرځي. ځکه هغه بزرګ وي چې که 80,000 کتابونه چا ووي او دا درې خبرې پکې پیدا نه شوې نو دا کتاب نه دی. ولې دنیا سره به محبت نه کوي، مینه به نه ساتي. ولې دا د مؤمن کور دی. د شیطان سره به دوستی نه کوي. د شیطان دوستی سره غیبت، دروغ، بکواس، بېنمازي، دا ټول د شیطان دوستی ده. د شیطان سره به دوستی نه کوي ولې چې دا د مؤمن دوست نه دی. خدای دې موږ معاف کړي، الله دې موږ ټول معاف کړي. ولې موږ دا شی چې دی که د دې خبرې زموږ په ذهن کې د دې تصور نشتی کنه، تصور نشتی. سار کېږي یو فکر دی د ډوډۍ، یو فکر دی د ډوډۍ، جو ډوډۍ ته حواله یو کنه، ډوډۍ ته حواله یو. ته د الله سره د دې وجه هغه بزرګ دا دعا غواړې که یو بزرګ دا دعا په دې وخت کې کم سے کم سلسل پیرې غواړي. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم كن لي واجعلني لك، اللهم كن لي واجعلني لك. اے اللہ تزا ماشي او ما د ځان کې چې الله دا چا شو سوي خیال دی کار یې شو که ونه شو دی به شي تصور وکړي. اللهم اجعل لي، اللهم كن لي واجعلني لك. سلسل پیرې چې چا دا ورستی نو انشاء الله العظیم په دې استعذار د ده د زړه او د دې غماغونه به د الله د غیر او خصوصا د پیسې تعذر ختم شي. بلکې په تصوف کې د پیسې دپاره سوچ کول هم ګناه دی. د دې لپاره دا سوچ ته دی دا هم ګناه ده مقربینو په نسبت باندې. الله دې وکړي چې دا مجالس دا زمونږ چې دی د دنیا او د آخرت د آبادۍ باعث وګرځي او دا طالبات امانت دي. دا ستاسو په کورونو کې به ستاسو نه به ورانېږي او ستاسو نه به جوړېږي. فرشتو کې چرته چې دی مال ته مه ګورئ. دا چې دی که نه د هوښیارو چې دی مقوله ده عیسایان جمال ته ګوري، یهود هغه مال ته ګوري او مسلمان دی به اعمالو ته ګوري، عمل ته ګوري. او جدا خبره ده په کفر په باره کې به تحقیق کوئ ګزارې به هسې هم نه خو صرف مال له به نه ورکوئ. ښه د کور ماحول ورته برابر کوي. د اولاد په خوږو به بیا اله پوه شي چې اولاد دینداره و او دی چې دی مطیع و فرمان برداره و او تاسو ورسره هم چې دی د هغو معاون وئ. ژوند نه دی، جنت دی جنت. او وسو سهار شي ټول اوږده مونځ نشتی او تلاوت نشتی او شی غږېږي او غیبتونه دي، بدنظري ده او موبایل دي او اخوا د دنیا یو فکر دی دوړ دی. نو دا کور د ژوند نه دی، دا مرګ دی. مرګ چې راشي جو جنګ دی هغه دا داسیم شیطان چې دی که نه په شیطانانو کې اورنلي شیطانان بیا چې دی او جدا دي. نو هغه چې کوم وایي چې کوم انسان کور ته ورننوت او د سلام ونه لوستو نو د ده سره کوم شیطان چې هغه داسیم دی دی ورسره ورننوځي او دی چې ورننوځي که نه خرش پرش دا لوښی داسې شو او دا ډینګ داسې شو او پلانکی داسې شو بیا په دې خرش پس ورننوت سلام یې لوستی نه دی د کور ورسره په جګړو شروع شي. چې سلام یې ولوست نو حدیث کې راغلي چې په کوم کور کې سلام لوسته کېدو شیطان وایي راځئ راځئ خپلو ملګرو ته یې د دې کور نه کډالئ په دې کې زمونږ د اوسېدو ځای نشته. سلام او پښتانه خو بې شرمېږي وایي زه به ښځې ته سلام کوم. ځان ته چې دومره ایماندار یې پردو خلکو ته وکړې چې دې ښځې ته وکړه هغه ته اخر دا سلام مو توبه ده. صحیح ځای کې لرې شي او په رشته کې شرط لګوئ. شرط د الله په فضل د الله په احسان د دغه په نیت نه یم د
تحدیث بالنعمت وی څوک راشي موږ معلومات وکړو د حسب نسب او چې په نسب حسب کې برابري یا زمونږ په شرح صدر شي کم چې کم استخاره کوم کو او موږ په شرح صدر شو نو زه بیا راوغواړم څه کسان زم یو پلار راشي یو کس نیمه سره شاده کوم راوړي چې زه وینم یا اکثر دې لپاره راغلي چې موږ ته به دې څه وایي نابکې کو ښه دوه څلور کسان یا اکثر درې یا دوه یا څلور اکثر سره کان زنانه نیمه مسلم راغلي دا خو داخل چې موږ به دې څه وایي ولې چې موږ ته یو هفته ټیم غوښتلی په هغې کې موږ سرچ کړی مخامخ کېږي صاحبانو که چېرته زموږ او ستاسو په مقدر کې دا رشته لیکلی شوي نو زما سره یو لست هغه لست خو څه لست شرعي فردا دا نه ده چې زه به د هغو کردن نه ځم او د هغو هغه به هم زما کردن نه ما شرعي فردا او د شرعي فردې تفصیل په شارټ کټ دا دی چې د زندګۍ په کومه لمحه کې د کم نارینه نکاح د کمې جنۍ سره کېدو د دغې سړي نه د دې زنانه ستر فرض دی فرض خلک وایي اوښې ورور دی که نه ټیک ده لیکن ستر ته شته که دا خور دا جنۍ مړه شوه نو د دې د مرګ نه بعد د دې جنۍ د خور سره د دې هلک نکاح کېږي ځکه چې دی اوښې نه مسل ورکړي او د الله فضل دی نن ته هغه پورې ولولې زموږ واده شوي دي ما د یوې لور نه مې خواښ لیدله او نه مې ولاړ څه شوی ده نو موږ ورته دا ښځې یو مې نه او نه راته په خیر ولې و خوشحالېږم او نه د هغه زموږ ته شي ها اکرام مینه محبت په خپل ځای دی خبر راځي موږ کش پخار مشران پکې ناست دي پخار دومره جهالت و چې کله به خپل لاړه ککړو نو په بیټک کې چې به سملا به خفه شو ویل زه ورته پردی ښکارېدم په بیټک کې سملاولم او چې کوم به قریبي رشته دارو هغه دننه لړ زنانو به دې بیا تپوس کوو او به درته چا اچولې وي جوی پلانکۍ لکه مشې ښځې وی ښه ولې هغه جنۍ وی هغه خو د لرې نه سلام کړی ها بس قرآن کش جهالت جهالت او تاسو یاد دی زنانو به دا لاس به چوت وکړه ښکته به شو پرې خپو باندې لاس کاغه سجده دین ښکاره شو علم ښکاره شو خو عمل پکې دا نشته دا لرئ معتمد صاحب رحمه الله وی الحمدلله هغه علوم هغه فنون او هغه چې دی الله تعالی رحمونه وکړو هر څه ښکاره شو عمل کمزوری شو عمل نشته او د عمل دپاره به خپله پوزه پرې کوې دغه ته به نه ګورې رواج ته نو الله د سړي پوزه پرې کوي نه دا پوزې خدای ختم کوي پلار زما پلار دی اسخر زما اسخر دی تره زما تره دی ماما زما ماما دی د هغه زامن د هغه خپل دي دا په خپل ځای د هغه اکرام د هغوی عزت خو دا نه ده چې ته به یې خامخا دننه راولې و چې دا اوبه به ورته اچې و هغه به ورسره ناست و دا ولې موږ چې دی خپله پوزه نه پرې کوو موږ چې دی خپل ماما زوی نه خفه کوو د ترو زوی نه خفه کوو الله لاک بار چې خفه شي خیر دی دا خفه نه خوشحالي ده خو په کور کې ماحول وی که نو د کور د ماحول په برکت به دا خبرې ډېرې په اسانه په وجود کې راشي نو چې کله عملي زندگی په موږ کې موجوده وه دعا کې به الله قوت پیدا کی وظیفه کې به خدای طاقت پیدا کی او چې کله ګناهونه وي او ته وظیفې کوې هېڅ اثر یې نه لګي اثر یې نه وي ښه هسې سړی لګي چوتېږي لګي ځان سړی کې جو هغه ناامیدي شي پکې او ناامیدي بیا کفر دی
پدې اسلام کې پدې دین کې پدې قرآن کې پدې احادیثو کې هر څه موجود دي د دنیا او د آخرت څومره مسلې دي د دې ټولو حل پکې شته ښه داسې یوه ګړۍ نشته داسې یو حال نشته چې د هغې حل په دې قرآن او حدیث کې نه وي مسلمان دې به چا ته جزه فضه نه کوي صرف کیمیا ده نو تاسو زمونږ دا یو ګزارش دی زمونږ ډېرې خویندې به راغلي میندې به راغلي ستاسو راتل ډېر مبارک دي دلته کې سرپرستان هم ناست دي زمونږ دغه تمنا ده چې خپل کورونه مدرسې کوي رواجونه ختم کوي رسمونه ختم کوي اهل علمونه تپوسو کوي هر شی تللی دی او سرحد یا د هندوانو او یا د عیسایانو او یا د یهودیانو په رسم باندې د هغې د مسلمانانو هغه رسم چې دی سره لګېدل تفصیل کې ذکر دم چې خو چې زمونږ غم هم وي که نه غم به هم چې دی چې ځې هلته کې هندوانو خبره رسېدلې ولې مخکې د هندوانو اوسېدل دي که نه دلته کې پاکستان هندوستان چې کله یو اقا رسمونه ټول اوس هم شته لږ زندګي ده دا زندګي کیمیا ده کیمیا دا به ضایع کوو نو دا به بس نه تېروو او مرګ چې دی الموت یأتي بغتة اچانک راځي چاته داسې نه وایي چې ته بوډا شوې او زه را روان یم نه الموت یأتي بغتة اچانک عمر برله پاره سړی لاړ عمر برله او عمر برله د دې زندګۍ په اعمالو باندې به د ده رزلټ او نتیجه مرتب کېږي ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار هغه انسان دی چې دا نفس په قابو کې نیولی دی او د مرګ نه وروسته د ژوند دپاره تیاری کوي نفس زموږ بې قابو دی ښه نفس بې قابو دی او چې څوک په نفس باندې سور شو دا عمل تسخیر د یو مفتخر د بزرگان ته د عمل تسخیر لپاره بهترین او لویه نسخه چې تا ته هر څه مسخر شي دا په وظیفو نه کېږي ګوره ښه په تشو وظیفو نه کېږي یاد لرئ هسې به ځان ثواب به دې وشي عمل تسخیر لپاره چې تا ته دا ټول کائنات مسخر شي لکه څنګه چې صحابه کرامو ته مسخر شوي نفس چې دی که نه په ده باندې زور شه بس او د نفس فرېدل څه دي دی د الله مطیع کا د الله فرمانبرداره کا او د نواهي نه د مکروهاتو نه او چې کوم مشکوک څیزونه دي د هغې نه وساته یو بزرګ په لار روان د ځنګل د طرفه را روان و میلمې راغلی و چې بیبي ورته ویل کور کې نشتي بیا چې کله دی پسې لږ وتې ځنګل طرف ته تللی دی د هغه غاړې شیخ سعدي رحمه الله په منظري له پاسه سور او دا چمچمار مار نه دی دی په دې لاس کې و چې دا منظرې به لږ سوس کېده چې زه به ټک شو لکه خر چې او اس چې سړی وهي هغه به داسې ووهو را روان و چمچمار مار ورسره په لاس کې دی و منظري باندې له پاسه سور دی طالب حیران شو چې حضرت دا رسم چل دی هغه وی اریانېږه مو ته خپل سټ د الله د حکم د منلو نه ماړه نو د الله غیر چې څومره مخلوق دی هغه به ستا د حکم نه خپل سټونه نه اړوي پوه شو الله دې وکړي چې دغه نسبت موږ ته نصیب شي دا طالباتو ستاسو ته حواله شو که د دې په خدمت کې د دې په تربیت کې زموږ نه کوتاهي شوي غلطیانې شوي الله دې موږ ته د هغې معافي وکړي او الله دې ستاسو دا راتل قبول کړي او دا کورونه دې خدای ستاسو د دین مرکزونه وګرځوي چې د دین چې نیک روانې شي هر څه ته خیر آباد ووایي یو الله مخې ته کېدی خپل اولاد د دې تربیت مخې ته کېدی د خپل کور په ماحول کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شریعت خپل معیار وګرځوئ بس بیا ګورئ همت په غواړي او په دې کې زیات د نارینهو سره زیات معاونې هغه دا زنانه پکار دي
ولې چې د نارینو واګي هغه د زنانو سره دي چې دا زنانه سوي چې نارینه غریب پریشاني هغه بیا مجبور شي کوي نن دومره حد رواج رسېدلی دی چې غم لځې بورې چینی به وړې چې غم لځې ټیم غوړي به وړې په دړو خو هر سړی وړي او د ثواب دپاره نه وړي دا ورته هم پته وي چې موږ یې څومره راوړې وه چې موږ په لوګوټې زیاته چې دی ورکو چې زما نوم وشي دا تکبر دی او کبر چې د کم انسان په زړه کې د اورېدو دانې مقدار د جنت خوشبو به حرامه ده او ثواب په هیڅ میلاو نه شو الټا عذاب میلاو شو دا فخر دی نمایش دی تکبر دی هیڅ مه وړه غمزادي ورسره وکړه اب هم بیا راځي ستا سره په غم کې ساده به ځي ته ساده شروع کړه هغه به هم ساده تل شروع کړي خو دا پیټې وړل دا په غمونو کې او په دې ښادو کې او د الله په فضل زخاړو ښادي پېژنم نو خو په غم کې هم موږ چې دی شریعت مطهره خیال کې ساتو شریف ارض بیا پاکي نه هر څه نه نوځي غور مرګ چې څه شي دی مرګ روان دی مخکې نه ویلې شوي داسې چې ناشته شی خو نه دی او دا خو انعام دی كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قسم بخدای چې لږ تیاری دې کړی مرګ به داسې نه شي چې هغه وږی چې هغه روژه ماتي ته نه شي مرګ خو نعمت دی مرګ د ژړا شی دی ها فطري طور بچی دی بیبي ده پلار دی نور چې قریبي رشي دار وي یا هغه فطري طور خو خامخا جزایي راشي د وخت دپاره نو که د سترګو نه اوښکې لاړې شي په دې ثواب میلاویږي لیکن دا غم چې زه به څه کوم او ای زما د خوا د خدایه او ای ډینګي او دا جن نه چې دغه چې دی شلې کپړې نو دا یو شیطان دی چې د هغه نوم دی ولحان هغه راشي او دا زنانه په دې شي کې اخته کړي ولحان نو موږ ټول د خپل زړه قبله الله ته دې وګرځو بس زمونږ په دنیا کې هېڅ نشته یو واقع هېڅ نشته زمونږ په دنیا کې یو الله دی هغه الله هم زمونږ په دنیا کې به زمونږ سره به صرف د الله نوم ځي موږ صرف د الله یو او د هغه د پیغمبر یو او الله زمونږ دی ما او دا پیغمبر زمونږ دی نو خپل تمام نظام الاوقات دا به د هغې الله او د هغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د منشي او د خون مطابق کو نو زمونږ دا استعمال د زندګۍ دا به هم دین وګرځي دا به هم عبادت وګرځي زما الله دی بچو له سره اړم حلال راوړم چې ورکوم حلال ورکوم په تربیت دا ټول د یهودو او د نصاراو او د ملحدینو مشرکینو او د ابا او د اجداد دغه رس پکې ترسره نه شي دغه شان مدارسو ته خپل اولاد لګئ او نارینو ته زموږ دا ګزارش دی چې په دې زمانه کې د تبلیغ او د دعوت دا سلسله الله چالو کړی ده هغه د امیان مدرسه او د بوډاګانو مدرسه ده د ځوانانو هم ده د څوک مصروف دی د هغه هر سړی د خپل حیثیت مطابق په دې کې تللی شي ولې چې موږ ټول د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم امتیان یو لہذا موږ د قیامت پر ورځ د هغو سره چې پیشي کېږي شپېته آیاتونه صراحتا په قرآن کې د دې امت د دې ذمه داري دي ښه دین ځان مستثنا نه ګڼو او انشاءالله د الله د دین دا چالو کولو د هغه د غالب کېدو دپاره موږ منډې سرلې وهو الله به زموږ اولاد دینداره ساتي دې کې به عالمان پیدا کېږي په دې کې به حافظان قاریان پیدا کېږي او امت چې دی او کې به چې صفایي کېږي دا یو محنت دی چې نارینه به هم کوي زنانه به هم کوي عالمان به هم کوي امیان به هم کوي هېڅوک د مستثنا نه دی په آخر کې زه ستاسو بیا شکریه ادا کوم تاسو د کافي وخت نه ناستئ موږ دا ټیم مقرر کړلی دې وخت کې بس موږ دعا وکړو او د دعا نه وروسته به بیا تاسو رخصت شئ او د زنانو چادرپوشي او هغو ته څه انعامات دي بعضې طالبات داسې په کال کې چوټي نه کړي چا پکې داسې هم دي داسې په زموږ په مدرسه کې داسې طالبات هم شته چې د 8 کاله په طالبۍ کې او 8 کاله په استادۍ کې چوټي نه ده کړې داسې هم شته هر کال انعام علي زموږ دا مولوي صاحب چې دی که نه
دیم هر کاری نه باندې بخاری شو دا ختم شو ولی دا زمون سبب دی کنه داسې نه ده چې علم مې وکړو ته ذکر مې وکړو تلاوت مې وکړو جو بس لوړ راغلو میخې پسې ځو لوړ راغلو بس نه 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 دا داسې کیمیا ده دا داسې سبب دی د قرآن او د احادیثو علوم حاصلول او دا په دنیا کې خورول قسم په خدای دی د دنیا او د آخرت د تمامو مسلو حل په دې کې دی په دې کې دا په خدای چرته چې دی پټی د پاره دکان د پاره پیسې د پاره به خدای چرته نه پریشانه کوي چې په اخلاص پکې شرط ټیک بشي کې خیر تاسو وعده ده بچو به تربیت کوي کې خیری فرشتو کې به تحقیق کوي گزارې خبر نه کنا زنانو ته زمونږ درخواست ده زمونږ د خویندو ومنځ ته مؤدبانه درخواست دی ماشومان به گزارې نه ښه او مال د چا ډېر تاله درکوي تاله به څه درکوي او چې مال دی ډېر مال نه دی ورکړه که نه جو ټولو بیا د هغو سره د هغو پاتې سیل کې هر ورځې پاسې چار به دې کېږي نو زه دې په مالدارو کې ورکړل دی او کتابونو لیکل دي چې په رشته کې څلور خبرې دي سړی کوشش کوي اولنۍ چې تقوا پرهیزګاري دویم حسب نسب دریم په عمر کې چې جنۍ په الګ کمی او څلورم په مال کې هم چې دی جنۍ هغه لږ غونډه کې کمی خو ډېر مالدار نه مساوات کو دې شي وشي نه به ډېر اخلي که برابري به ډېر اخلي خو که ډېر فرق خو د هغې نقصان به دی چې روزانه به دې ته هر وخت خبرې اورئ حکم به پې چلئ او طلاق خبره به بار بار کړي ولا مالدار دی نشي ده او د دې رواج او تل راتل بیا مشکلي تلې به نشي قرض به کوي موږ د اسلام ته ګورو او دین ته دی ګورو او د بچي آخرت ته دی ګورو ټیک شو که خیرې